موږ به دې ته ګورو چې ستاسو زموږ یو تعلق دی د ډېرې مودې نه. شهید وطن حیات محمد خان شیرپو چې کله د سیاست په میدان کې قدم کېښودلو، زموږ د شیرپو د ځیموارو مشرانو هغه سره راپاڅېدل او یو اتفاق جوړ شو. حالانکې هغه وخت کې هغه عمر هم دومره زیات نو، زړې زړې پاټۍ موجود وې، خو ستاسو ټولو په قربانو سره څه مشران اوس موجود دي، څه مشران موږ کې موجود نه دي، هغې ټولو خلکو قربانۍ ورکړې او د هغې په نتیجه کې یو داسې اتفاق جوړ شو، یو داسې ورورولي جوړه شوه چې هغې زمونږ د دې علاقې، زمونږ د دې کلي، زمونږ د دې یونین کونسل نوم چې دی په ټول پاکستان کې خور کړو. نن کراچۍ ته که تاسو لاړ شئ، کیدای شي چې د چارسدې نوم واخلئ نو کیدای شي دومره یې ونه پېژني، خو که د شیرپو نوم واخلئ نو پېژندلو کې. کوټه ته لاړ شئ، پنجاب ته لاړ شئ، موږ لپاره دا هم لوی یو اعزاز دی. بیا که دا موږ وګورو نو ستاسو په اتفاق سره او ستاسو په همت سره د حیات خان د شهادت نه پسته مشر سیاست ته ووتلو، په هغې کې هم ډېرې قربانۍ ورکړې شوې، مارشالاګانې تېرې شوې، مختلف قسمه حالات تېر شو، او ستاسو په اتفاق سره او ستاسو په همت سره د دې صوبې حکومت دلته کې راغی. ډېر کم علاقې به داسې، ډېر کم کلي به داسې چې هلته نه ګورنران هم تېر شوي، هلته نه 2 ځله وزیر اعلی دغه شوي، وزیر داخله هلته نه دغه شوي. زما خیال موږ ټول لپاره خو دا هم لوی اعزاز دی. بیا ما ته هغه وخت هم یاد دی چې 88 کې 18 میاشتې وې، په 93 کې 40 میاشتې وې، که وګورئ نو 18 میاشتې او 40 میاشتې 15 کاله نه برابروي، هېڅ شی نه دی هغې لحاظ سره. اوس خو ډېرو خلکو 15 کاله دغه تېر کړل. هغې دوران کې چې کوم طریقې سره دلته کار وشو، او خالي دلته نه، خالي په چارسده ضلع کې هم نه، بلکې د دې صوبې ګوټ ګوټ کې. ما ته یاد دي چې هغه وخت کې به د هغه PF 16 وه، هغې وخت کې خلکو به دا وی چې یاره موږ له هلته کې څه دغه وکړې چې زموږ شناختي کارت کې دا پته چې ده دا د هغه ځای شي چې زموږ کارونه وشي. یا به په شیرپو یم کې ځان له څوک تعلق پیدا کو چې یاره د هغه ځای موږ سره څوک مشر یا څوک را سره لاړ شي نو زموږ کار به په اسانۍ وشي. دا هم زما خیال زموږ ټول لپاره دا هم یو ډېر لوی اعزاز دی. عزتمند اوس پکې دا 2018 والا دغه هم تېر شو. زما خیال دا هم یو لحاظ سره ښه وه چې خلکو ته لږ فرق هم محسوس شي، او زما خیال فرق محسوس هم شو. مرکز کی حکومت، صوبې کې حکومت، داسې اکثریت چې زما خیال ډېرو کمو خلکو ته به دغه شي، خو د خلکو د عوامو مسایلو کې هغه شانتې څه دغه ونه کړی شو.
که تاسو وګورئ نو زموږ ملک ته ډېر مشکلو حالاتو نه تېرېږي. معاشي مشکلات شته، نور ډېر داسې مشکلات دي، بیا خاص کر سیاسي مشکلات هم دي. دې کې اوس واحد یو خو حل دا دی چې الیکشن وشي او شفاف الیکشن وشي چې خلک خپل مرضی مطابق نمایندګان اسمبلو ته ولیږي. خو سره او سره د سیاسي پارټو لپاره یو مشکل دور به دی، ځکه چې دا اوسه پورې چې کوم قسمه سیاست وشو د هغې نتیجه څخه ښه ونه وتله. قرضو کې اضافه وشوه، ګرانۍ کې اضافه وشوه، نور داسې مشکلات دغه شو. زما خیال اوس په دې دا غټې سیاسي پارټۍ چې دي که نه، هغوی به هم زمونږ د مشر د سیاست ته راځي چې د عوامو مسایل به حل کوي. به داسې کردار به سیاسي پارټو ته به مدا کول وي چې بی چې عوام خوشحاله شي. هله به دا کم دا زه ورته پولیټیکل سپیس وایم چې کم شوی دی، دا پولیټیکل سپیس به هله زیاتېږي. خلکو اعتماد چې څو پرې په سیاسي پارټو باندې او سیاسي قیادت باندې نه بحال شوی. او د هغې واحد لاره دا ده چې څنګه چې ملي رهبر سیاست کړی دی چې همیشه که لږه موقع میلو شي که ډېره عوامو ته فایده رسولی ده، دې باندې به هر څوک عمل کوي نو هله به دغه کېږي. دا موږ لپاره دغه دی چې دا وخت ثابتوي چې د هغه کردار د هغه سیاست چې دی هغه ټیک دی. نو عزتمندو انشاءالله ماحول هم تاسو ته جوړ دی، حالات هم تاسو له جوړېږي لګیا دي، بس را پاسېدل دي او چې موږ خپل په اخلاص سره وګرځو او دا ځان یو کور ته ورسو. نو زما دا خیال چې انشاءالله ګټه هم ستاسو ده. به راځي کور په کور به هم ګرځي، جرګې به هم کوي. خو دغې خلکو نه یو دوه سواله کوو. یو خو خاص کر ستاسو د یونین کونسل په حوالې سره په 2002 کې که ستاسو یاد وي نو لومړنی ځل هغه دغه وشو، دا حلقه بندۍ وشوې. شروع کې چې حلقه بندي وشوه نو د ازیم یونین کونسل چې دی دا هغه وخت کې 57 حلقې سره اچول شوي. دا به بعضې خلکو ته یاد نه وي. 57 حلقې سره اچول شو، مونږ پې کیس وکړو چې بی دا زمونږ د شیرپا او د زیم چې دی دا زمونږ یو ارڅ دي او دا دی واپس دلته کې دغه کړي. په دغه کې الیکشن کمیشن کې وکیل مصطفی خان زمونږ د طرف نه هلته کې یو کس راغی او هغه د هغې خبرې مخالفت کړو. دا اوس چې کوم ګرځي لګی د مخالفت کړو چې نه زیم د دې خواته نه راځي. نو دا یو خبر هم ذهن کې وساتئ. بیا دا اوس چې حلقه بندي وشوه نو د دې خلاف که الیکشن کمیشن کې اپیل داخل شوی دی نو همدې کس داخل کړی چې دا زیم په 63 حلقې ته واړوی. اوس دغه ته تاسو سوال وکړئ. دا ته زه نشم کولی، دا ته تاسو سوال دا وکړئ. دا ته تاسو سوال وکړئ چې بی ته په کم مخ اوس دلته کې راځي چې تا خو دغه کړی چې ما نه دا علاقه واړوی. دویم دا چې په دې دوران کې مو ګورئ نو زمونږ د یونین کونسل له هغه شان د توجه هم نه ده ورکړې، بلکې ډېر داسې سکیمونه وو زمونږ چې هغه په منځ کې پاتې شوي او د هغې فنډ چې دي هغه نور ځایونو ته لاړل او زمونږ دا علاقه پرېښودلې شوه. هغه ته تاسو پرې ښه پوهیئ. نو دا سوال به هم دې کوو چې بی اوس چې راځې او کور په کور ګرځې، یا هغه ګرځي او یا یې د تره زوی ګرځي، نو دا څلور نیم کاله چې اختیار وسلو په هغې کې به یې د علاقې تپوس کړی و که نه.
دا سوال جوړیږي او که نه؟ د عزتمندو په دې باندې پخپله تاسو سوچ وکړئ. بیا ما تاسو شروع کړو چې زمونږ او ستاسو ورورولي ده، زمونږ او ستاسو عزت یو دی، زمونږ پوله پټې شریک دی، هر څه دلته کې شریک دی، غم خادم یوه ده. د دې خلاف چې څوک راځي او تاسو نه لا ووټ غواړي، دا خو ستاسو خلاف تاسو نه ووټ غواړي، د دې علاقې خلاف تاسو نه ووټ غواړي. نو آیا دا هغوی ښه کوي؟ پخپله په دې باندې سوچ وکړئ. عزتمندو انشاءالله دا به ورته ثابتو چې د دې علاقې هر یو مشر، هر یو ځوان، زمونږ ټولې میندې خویندې چې دي، ټول پخپله ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دي. او دا به ورته وایو که څوک هم راځي هغه ته به دا وایو چې بهی دا خو موږ پخپله ولاړ یو دې الیکشن ته، او ته که ووټ رانه غواړې نو دا خو داسې کوه چې زما خلاف ووټ رانه غواړې، نو هېڅ صورت کې دا دغه نه کوو، دا اتفاق به ورته خپل ښیو. ډېر زیات مشکور یم. دا تمه لرمه چې دلته کې دا لږ ساعت راتګ چې دی دا به په ډېر څه منظوره وی. دا به داسې ګړی چې د ټولې علاقې له زه رالمه، کور په کور را